دا یو ارګنایز ګینګ دی د بریکوټ ماشومان بوزي سرتوري او د پنجاب په مختلفو علاقو کې خرڅي 24-25 دن د مسلسل کوشش نه بعد چې کوم دی زموږ ټیم ولګید او هغه ماشومه چې کوم داغه د پنډې نه ریکور شو بیګا د شپې مونږ ته اطلاع ملو شو یو ارګنایز ګینګ دی هغه د مدین سره تعلق لري د پیښور نه ورازي په مختلفو علاقو کې آیس هیروین او چرس چې کوم دی هغه خرڅي د تلاشۍ دوران کې داغي د قبضې نه 1100 ګرام چې کوم دی چرس وسره 270 ګرام آیس او وسره چې کوم دی هیروین 73 ګرام چې کوم دی دا ریکور شو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ایم پی نیوز د مرګورو ډیره شکریا چې هغه په شارټ میسج باندې موږ ته ځان راورسو او زموږ چې کوم د ورځ دوه یو ډېر ښه پروګرس دی هغه د یو کورج ورکو دا بیګا د شپې موږ ته اطلاع ملو شو چې یو ارګنایز ګینګ دی هغه د مدین سره تعلق لري د پیښور نه ورازي او هغه ګینګ چې کوم دی نو هغه خاص کر د خالی اتوار ورځ ته ځان را رسیدل او په مدین کې په مختلفو علاقو کې آیس هیروین او چرس چې کوم دی هغه خرڅي او بیا پېښور ته واپس دي. مطلب دا چې هغه صرف د 2 ورځو لمدین ته راځي. نو هغه سلسله کې مونږ یو سپیشل ټیم چې کوم دی هغه مونږ تیار کړ د ایسچو غالیګي او د لنډاکی چیک پوسټ چې کوم دی د بریکوټ چوکۍ انچارج داغي په نگرانۍ کې هغه ټیم تیار شو. هغه ټیم چې کوم دی بیګا 12 بجې یو کاروایی وکړه یو مشکوک گاډي ودرو او دا گاډي نه 2 کسان چې کوم دی جاوید ولدین زرګل او محمد اشفاق ولدی محمد اسماعیل چې دا دواړه د مدین اوسیدونکو دي هغه تلاشي وکړه او د تلاشۍ دوران کې داغي د قبضې نه 1100 ګرام چې کوم دی چرس وسره 270 ګرام آیس او وسره چې کوم دی هیروین 73 ګرام چې کوم دی دا ریکور شو. په دې سلسله کې د مقامی تانه سره چې کله رابطه وشوه د مدین سره نو هغه په خپل ریکارډو کتل نو په دې کې دا یو ملزم چې کوم دی جاوید ولدین زرګل دا د یو ارګنایزد نارکوټکس پیډلر ګینګ چې کوم دی دا سره تعلق ساتي او د خلاف چې کوم دی په مدین کې 9 مقدمه چې کوم دی هغه د منشیاتو هم رجسټرډ دي. نو دا دوه کسان نیولې شوی دي هغه په باندې سلاسل دي او ان شاء الله سم چې موږ تاسو ته بار ویلي دي زمونږ په بریکوټ تحصیل کې د منشیات پروشو د پاره د ګنده خلکو د پاره هیڅ رعایت نشته او دا کسان چې کوم دی یا د علاقه پری دي او یا د کوم دی راه راست راشي لکه ان شاء الله د خلاف زموږ د کاروایی چې کوم دی دا به بلا تفریق جاری او ترغیب پورې به جاری چې سو پورې د بریکوټ د ماحول موږ د ګن صفا کړی نه دویمه چې کوم وقوه ده دلته په بریکوټ کې بل یو ګینګ سرګرمي عملو چې هغه د بریکوټ کوم معصومه ماشومان وي پاک دامنه جنکې وي هغه به انسایټ کولې ورغلا فیصله کړی به بوتلې او د پنجاب مختلفو ځینو کې بیغه خرڅولې. په دغه سلسله کې موږ سره د ماشومې راپورټ شو په 4 تاریخ باندې او تقریبا د 24-25 دن د مسلسل کوشش نه بعد چې کوم دی زموږ ټیم ولګید هغه ماشومه چې کوم داغه د پنډې نه ریکور شو باغی کې دلته یو کور دی روزي خان دی او دا غزوی ریاض دی او سره دغه خزه راحت بیبي چې کوم دا یو ارګنایز ګینګ دی د بریکوټ ماشومان بوزي سرتوري او د پنجاب په مختلفو علاقو کې خرڅي. نو په دغه سلسله کې موږ یو کاروایی وکړه هغه ملزمان چې موږ گرفتار کړل او داغي د نشاندهي باندې هغه ماشومه هم ریکور ده هغه ماشومه چې کوم دا هغه خپل د عدالت مخه ته بیان هم ورکړي او د دې خلکو چې کوم سکردار دی هغه پکې ښکارا کړی دی. دین علاوه دا کسان چې کوم دی هم د دې په پوینټیشن باندې د نن په شپږ کال مخکې د 400 نه هم یو ماشومه ریکور شوی و او بل یو ماشومه دی کراچۍ ته مخکې بوتلې و نو هغه ریکور شوی ده. نو دا هم یو ارګنایز ګینګ دی او دا غي مونږ ان شاء الله به کني وکړه او زه بیا د بریکوټ خلکو ته یو میسج ورکوم چې راشه د بریکوټ پولیس سره سونه چې معاشرتي جرایم دي کاغه د بریکوټ د ماشومانو خلاف دي کاغه منشیات پروش دي یا هغه په هر قسمه جرم کې ککړ دی پای کې موږ سره امداد وکړي ان شاء الله تاسو پای کې د پولیس ریسپانس وګورئ پاره کې پولیس تاسو سره شانه بشانه مرګري دي. زه یو بیا د بریکوټ تحصیل چې سونه دا ګنده خلک دي کاغه منشیات پروش دي کاغه په اسمت فروشه کې ملوث دي
یا هغې نور داسې جرمونه کوي چې د هغې نه د بریکوټ خلکو ته او د بریکوټ معاشرې ته تکلیف دی، نو زه هغې ته دا وارننګ ورکوم او بار بار یې ورته ورکوم چې خپله لاره دې سمه کړي، یا دې بریکوټ پرېږدي یا دې خپله لار نیغه کړي. ګنې هغه ورځ لرې نه ده چې د دې خلکو خلاف به مونږ سخت نه سخت قانوني کاروایي کوو.